والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود باب د بیان د هغه چا کی چې نه برابرې ملا پر رکوع سجده کی رکوع سجده کې ملا نه برابرې دغه سحال دی دغه حکم سره الکه تاسو په پوښتنه د دین مراد تعدیل د ارکانو د ارکانو تعدیل نه کوي دایمه ثلاثه بنس تعدیل د ارکانو فرض دی او د امام ابو حنیفه بنس تعدیل د ارکانو واجب دی صحیح ده چې څوک په مانځه کې تعدیل د ارکانو اونکی یا تمانینه اونکی تمانینه هم ورته وایي نو بده اتفاق ده چې دا منځ واجب الاعاده ده ائمه ثلاثه هم وایي چې واجب الاعاده ده امام ابو حنیفه هم وایي چې واجب الاعاده ده احکام د دنیا کې خو یو شی ده احکام د آخرت کې بیا تغییر ده متغیر ده چا چې تعدیل د ارکانو نکو نو ائمه ثلاثه وایي د منځ نه ده شوی نو آخرت کې ده با د مانځه نه کوونکو وعید کې شامل او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي د منځ او شخ ناقص دی به تارکین الصلات په وعید کې نه ده لکه به پوښ دا امام ابو حنیفه رحمه الله خپل اصول دي هغه اصول باندې روان دي هغه وایي چې تعدیل د ارکان مبارک کم روایت دي هغه زیات نه زیات اخبار احاد دي او اخبار احاد باندې وجوب ثابتی کی فرضیت په نه ثابتی ولی زکات چې فرضیت ثابتی کی په قطعی ثبوت او قطعی دلالت سره او خبر واحد قطعی ثبوت قطعی دلالت نه بلکې ظنی ثبوت او ظنی دلالت ده لہذا په دې فرض نه فرضیت نه ثابتی سبب ثابت ہو وجوب به ثابت په پوښتنه تاسو وجوب به ثابت بیا یو اعتراض ده چې مراتب د فرض او د واجب خو پکا د چې صحابه په وخت کې نه وي ولی ځکه صحابه ته خو اره خبره د نبی اسلام قطعی ثبوت او قطعی دلالت ځکه د نبی اسلام نه واورېدي قطعی ثبوت شو نبی اسلام نے تپوسو که دری سا مطلب دی غور تا مطلب بیان کرنو دا قطعی دلالت هم شوا الکه تاسو په خبره پوښتنه کې به پوښتنه نشو تاسو به جواب وکړئ چې خبره هم د قشان ده چې صحابه د نبی علیہ السلام نوري دي نو هغه قطعی ثبوت او قطعی دلالت شوا ای کې بیا واجب نشته البته بعضی چیزونه د سیدی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا کار چې چا اونک نو دې سره دا کار مبطل د صلات دی او باجی سيزونو مبارک کې ویلي دي چې دا مبطل د صلات نه دی بلکې منقص د صلات دی منځ پکې څه راولي نقصان پکې راولي وس په نقص او په ابطال کې به مونږ فرق وکړو ابطال څه ته وایي ذات په اعتبار سره ختم دی او دا نقص کې به مونږ دا وایي چې نقصان څه ته وایي ذات په اعتبار سره خو شی صحیح دی خو وسه په خراب تاسو په خبره پوهیږئ نو ګورئ باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن ابي معمر عن ابي سعيد المسعود عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز الصلاه ما يقيم الرجل فيها يعني صلبه في الركوع وفي السجود نسای کېږي مونږ دا غچا سړی چې نه برابرې دغه سړی په دې کې یعنی صلبه
شا پکې نه برابرۍ نه په رکوع کې او نه په سجده کې. قال وفي الباب عن علي بن شيبان وانس وابي هريره ورفاع الزرقي. الله قال ابو عيسى حديث ابي مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي واحمد واسحاق من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسده. صلات فاسد ده. نبی اسلام فرمائے لا تجزئ صلاتن لا تجزئ صلاتن اگر منځ نه صحیح کیږي لا يقيم الرجل به صلبه في الركوع والسجود. او دا ابو معمر نوم عبدالله ابن سخبره ده و ابو مسعود انصاری بدری ده نوم عقبه ابن عمر ده. باب ما یقول الرجل اذا رفع راسه عن الركوع. سړی چې د رکوع نه سر اوچت کی سبا وای سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. دا دعا ذکر کئی اللہ. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون قال حدثنا عمي عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا ولك الحمد. بعض کی ربنا لك الحمد، بعض کی اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم ٹکیم پکشتا دعوو پو ربنا ولك الحمد کی کم واو دے دعوو حالیہ دے. اصل کے دسے دے ربنا اصل کے یا ربنا دے ربنا یا ربنا یا قائم پا مقام دا دو کے پہلو پائل شو ربنا مفعول بہیش او ولک الحمد دا جمله حال شد مفعول بهینا چه ربنا دے. لک خبر مقدم دے والحمد مبتدا مؤخر دا جمله اسمیه دا حال شد چانا دا ربنا اتو ربنا ذرا بلما رب زمانگا ولک الحمد بدا سے حال کے چتا تا حمد اے رب زمانگا. او ملء السماوات و من دک ازمکا تا تری سمرا حمد دی چه زمکا بیڑکش اور زمکا اسمان بیڑکش ملء السماوات و ملء ما بین و زمکا اسمان مینس و ملء ما شئی من شئین بعدو او ڈکوال دا غسی چستا خوخی بل شئی بعدو زمکا و اسمان نروست علیکہ پہ پوچھ قال و فی الباب ان ابن عمر و ابن عباس و نبی اوفا و بی جوحیف و بی سعید قال ابی حدیث داری حدیث حسن سعید عمل علی حضر و بی یقول الشافی قال یقول هذا فی المکتوبتی. امام شافی سے ابوئی چه کم اسکار چراغلی دی دا پا نوافل و پا پرائز دوارو کے ویلش او احنا پوئی پا پرائز کے بے نوائی پا نوافلو کے بے وائی. وقال بعض اہل الکوبہ یقول هذا فی صلاة ولا یقول فی صلاة المکتوبہ. مکتوبوں کے حرام نہ دے ورا نه ده که چاوی ویلې نو خدا اوس وخت کې ویل پکار دی پرایزو کوم چې ځان له سړی مونځ کوي که جمع کې نه ځکه خلک بشاته تنګ شي که ځان له مونځ کې که پرایزي که نوافلي که سننې دا دعاګانې پکې ویل شي. سجدې کې دعاګانې سجدو په منځ کې دعا وروسته روانه سجدو کې اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. دا دعاګانې په سجده کې وشي نو څه بدی پکې نشته. وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معهم قال حدثنا مالك عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان يقول الامام سمع الله لمن حمده ويقول من خلف الامام ربنا ولك الحمد وبه يقول احمد قال مسلم وغيره يقول من خلف الامام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الامام وبه يقول الشافعي واسحاق. دا
سمع الله منفرد خو بدواړه وای سمع الله ولمن حمده بم وای او ربنا ولک الحمد بم وای امام بس وای او مقتدی بس وای امام ابو حنیفه او امام احمد ابن حنبل وای امام بس سمع الله ولمن حمده وای او مقتدی ربنا لك الحمد وای اذا قال الامام سمع الله ولمن فقولوا ربنا ولك تقسیم شکنه هدايه کې تاسو ویل دي تقسیم امام شافعی سے وای چې مقتدی خو بصیر ربنا ولک الحمد وای او امام با دغه وای سمع الله لمن حمده وای او ربنا لك الحمد وای دا صاحبانو مذهب هم دی او زمونږ مذهب کې مفتابعی قولم دار ذکر دا او اقرب الى الاحاديث امام بم ربنا لك الحمد وای ځان سره ربنا لك الحمد الله باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود وبه دا لاسونه خودل زنګونانو خودل د لاسونو نمخ کې په سجده کې اندامونو کې به کم اندامونه سجده په وو اندامونو کې یادین رجلین رکبتین او دغه وجهه و اندامونو به کې په کم شی په مخ کې کم چې زمکه ته نږدې اول زمکه ته رکبتین نږدې دي بیا یادین نږدې دي او بیا چې کم دې جبهه نږدې ده تندې الکه په پوهیږي او کله چاو زر ولا سینه مخ کې خود او زنګونانی روسته کې خودم خیر دی الکه دا اختلافي مسلې نه دي وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب بن عبد الله بن منير واحمد بن ابراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك بن ناصر بن كليب بن ابي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وزاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب الا هذا الحديث قال هذا حديث غريب حسن لا نعرف احدا رواه غير شريك وعلى عمل عليه عند اكثر عمل بم دې خبره د اکثر يرون ان يظهر رجل چې سړی بغدی په سجده کې رکبتې قبل یادای وایزانا هذا چې کله اوچتی کې رفع یادای قبل رکبتې لاسونه باول اوچتې زنګونان نامه رواه حمام عن عاصم من هذا امر ولم يذكر في وائل باب اخر منه بل باب ذين على وبه قال حدثنا ابو ذئب قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمل احدكم فيبرك في صلاته قص کیا استاد فيبرك في صلاته ګونډي وਹੀ په مانځ کې برکل جمل پشان د ګوندو دو دسی دینه کې چاول لاسونه کې او خول لاسونه کې ابي رس تخفي کې دسی دینه کې الله قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث قريب لا نعرفه من حديث ابي الزناد الا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سعيد المقبوري وزعله يحيى بن سعيد القطان وغيره باب ما جاء في السجود على الجبهه وسجده په تندي او په پوزه کې سجده پس پکار ده په تندي او په دغه باندې په پوزه باندې وان دامونه په پکې کارې خدا وخو ضروری دي الله وبه قال حدثنا من دار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني عباس بن سالم عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته الارض ونحى يديه عن جنبه ووضع كفيه حذو منكبيه کسره اختصار وکي صرف تندي باندې یا صرف پوزه د بونی په پنځ جایز او صاحبین سوي او جمهور علما اکتفاء علی الانف نه ده جایز او اکتفاء علی الجبهه جایز ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سجده کوله امکانان په مضبوطه به کړه پوزه وجبته تندې پزمکا ونحى يدي عن جنبي لاسونه به د دې ځایونه لري کې دسه او وضع کپيه حذو منکبي او لاسونه به د وګو په محاذات کې او د ورپسې في الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وابي سعيد رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي حميد رضي الله عنه حديث صحيح حسن صحيح والعمل عليه لاحدث ان يسجد الرجل على جبهته وانفه فان سجد على جبهته دون انفه فقال قوم من اهل لم يجزئوا وقال غيرهم لا يجزئ حتى يسجد على الجبهه والانف وما جاء اين يزور الرجل وجهه اذا سجد مخبسره کم ځای کې دي چې سجده کوي مخبد لاسونو منځ کې دی وا قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا حفص بن
ابي اسحاق قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنهما اين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا اذا سجد فقال بين كفيه وفي الباب عن وائل بن حجر وابي حميد رضي الله عنهما حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن قريب وهو الذي اختاره بعض اهل العلم ان يكون يداه قريبا. باب ما جاء في السجود على 7 اعضاء. سجده بکې په و اندامونو. الله قال حدثنا ابو داود قال حدثنا بكر بن بدر عن ابن الحاج عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه 7 اعراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه. قال في الباب عن ابن عباس وابي هريره وجابر وابي سعيد رضي الله عنه. قال ابو عيسى حديث العباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم. وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التجافي في السجود. سجده کې ځان لري ساتل، یعنی دا لاسونه نه دي د دې تشونه لري ساتل. د دې ډوډۍ ورته مونږ وایي، دې له مونږ ډوډۍ وایي، ډوډۍ ورته وایي تاسو، دې نه به لري ساتي. قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن اكرم الخزاعي عن ابيه رضي الله عنه قال كنت مع ابي بالقاء بن نمره فمرت ركبه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي قال فكنت انظر الى افرتيه بطيه اذا سجد وقع بياضه. قال في الباب عن ابن عباس وابن بحينه وجابر واحمد بن حزم وميمونه وابي حميد وابي حسين. وایزه د پلاس سره په هوا راځم کې نامیرا کې نامیرا عرفات ته نږدې پمر رکبتن سواره خلق تیر شو. نبی اسلام ولاړو مونځي کاو وما وتقتل الى وفرتي ابطيه سپینو واری د تشو ته ډډو ته اذا سجد وارا بیاضه ما سپینواله لیدا. الله قال في الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر بن احمد بن حزم وميمونة وابي حميد وابي حسين وابي مسعود وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازم وعدي بن ابي وعائشة رضي الله عنه. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن اكرم رضي الله عنه حديث حسن لا نعرفه الا من حديث داود بن قيس ولا يعرف بعبد الله بن اكرم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث والعمل عليه داخلا. واكبر بن حزم هذا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد عبد الله بن اكرم ارقم الزهري كاتب ابي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن اكرم الخزاعي رضي الله عنه انما يعرف له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء في الاعتدال في السجود. درمیانه توپ په سجده کې اعتدال په سجود څه ته وایي؟ چې سجده په مسنونه طریقه وکړي، کناټي دی اوچتي او سجده وګدا وکړي او تجافي وکړي، د مټې دې د دې ځای نه لري. اعتدال هغه بل اعتدال نه یادوي چې کوم تمانینه کې تېر شه، هغه خو ټولو ارکانو کې دی. قال حدثنا عن قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احد فليعتدل ولا يفترش. کله سجده کوي او تاسو نه اعتدال دی وکړي او نه دی غوړی زراعي څنګه افتراش القلب په شان د غوړولو د سپي. قال في الباب عن عبد الرحمن بن الشبل وبراء وانس وابي حميد وعائشه. قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن والعمل عند العلم يختارون الاعتدال في السجود. اعتدال په سجده کې خوخی ويكرهون الافتراش كافتراش السبو. او دا بد غني چې سړی خپې وغځي لکه سبو درندای چې څنګه غځي. الکه په پوه شئ دی نه چې څنګه له او پزمکه وغړی او د ځمکې نه نه اوچتای. الله قال حدثنا محمود بن غيران قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطن احدكم ذراعيه. نه دی خوري یو تاسو څنګه په مانځه کې په شان د خوېدو د سپي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
باب ما جاء في وزن اليدين ونصب القدمين في سجود اليمين قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا المعلم بن اسد قال حدثنا وحيد عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن علي بن سعد عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوزن اليدين ونصب القدمين قال عبد الله وقال نبی اسلام امر کړی دی چې لاسونه کدی او قدمونه اوچتوي. قال عبد الله وقال الله حماد بن مسعود محمد بن عجلان محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين فذكرنه ولم يذكر بيا نبي. قال ابو عيسى وروى يحيى بن سعيد قطان وغيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل. وهذا اصح ده حديث ده وهب وهو الذي اجمع عليه العلم واختاروا. وما جاء في قامة الصلب اذا رفع راسه من السجود والركوع. د سجدي او د رکوع نه چې را پاسې کې نو ملا باندې غې نیمه ملا باندې باندې کوزيږي لکه نیمه ملا باندې بعضې خلک کوي چې کتلیم دي الله سپینګري وایي چې ډېر رکعتونه وکړو الله. قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا ابو قال الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع واذا رفع. نبی اسلام چې کله به رکوع کول او کله به سر راوچتاو د رکوع نه چې کله به سجده کول او چې کله به سر راوچتاو قریبا من السوا دا ټول برابر. سجدو په منځ کې ناسته او سجدې کې پروت دا به یو شی. سمیل المحمده ته ودرېدل او رکوع کې ټیټېدل دا به ورته یو شان الله. قال وفي الباب عن انس رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا وقال الحكم نحوه قال ابو عيسى حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وما جاء في كراهية ان يبادر الامام في الركوع والسجود. دا مکروه ده چې امام جلدی کوي په رکوع او سجدې کې الله. قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء رضي الله عنه غير قدوم قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع راسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مګر چې مونږ کو کړه د نبی اعظم پسې شاته سر به راوچت کړه رکوع نه لم يحن رجل منا ظهره نه بکاګه ولا یو سلیم زمنګ نشه تر دې چې نبی اعظم به سجده وکړه پناس چې مونږ هم سجدي ته بلاړو نو مونږ هم سجدي ته لاړو نیغ به ملا به ملک کوله چې دې به سجدي ته لاړو نو مونږ هم سجدي ته لاړو. قال في الباب عن انس ومعاويه وابن مسعده صاحب الجيوش وابي هريره رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن صحيح وبه يقول اهل العلم انما خلف الامام انما يتبعون الامام فيما يسمع. اهل علم وایي چې څوک چې د امام پسې شاته وي دی به د امام تابعداري کوي فيما يسمع ولا يركعون الا بعد ركوع. رکوع به نه کوي مګر د امام د رکوع نه وروسته او سر به نه اوچتوي مګر پس د رفع نه. ولا نعلم بینهم فی ذلک اختلافا. وایي موږ ته نه دی معلوم چې د عالمانو په منځ کې د دې مسله کې اختلافي دا اختلافي مسله نه ده اتفاقي ده. باب کراهیت الإيقاع بین السجدتین بس.